السلام علیکم. زم تاسو ورور تاسو کوربه افسر علي. امید کوم چې تاسو به روغ جوړ یې. په الیکټریک اینڈ بزنس 24 چینل کې تاسو ته په خیر علي او هرکلی وایو. ان شاء الله په نننۍ ویډیو کې به مونږ د اوبو د راډ د ریپیرینګ باره کې انفارمیشن شیر کوو. تاسو خراب راډ په څه طریقه باندې دوباره ریپیر کولی شئ. یعنی کوم راډ چې خراب شي نو هغه په څه طریقه باندې تاسو دوباره ریپیر کولی شئ او په خپل استعمال کې راوستی شئ. نو راځئ چې وګورو. نو دا مون سره یو راډ دی. عموما داسې ډېر راډونه خرابېږي او د دې د وجې نه خلک بیا ایکسپایر کی مطلب ورتاوي کی وي دا هسې هم نه سمېږي. نو نن مونږ تاسو ته ښایو چې په څه طریقه باندې دا دوباره ریپیر کېږي او تاسو په خپل کور کې هم دا ریپیر کولی شئ. نو د ټولو نه مخکې دا مونږ سره راډ دی. نو د دې نه به دا ځای وریبو، یعنی چې دا تار ښکاره شي په احتیاط باندې. په احتیاط باندې به وریبو چې دا تار زخمی نشي. نو اوس په دا خو په احتیاط باندې مات کو. نو په طریقه باندې به دا تارو وباسو. نو خو په طریقه باندې به دا مات کو. نو دا تاسو وګورئ مونږ دې کې دا دواړه تارونه کولاو کړل. نو اوس په دې ته مونږ ټانکې ولګو. دا ړومبی تار به دې سره ښه په طریقه باندې ولګو او دا اصلي به پې ورښکته کړو. د دې نه بعد به مونږ دا دویم تار هم ولګو خو په طریقه باندې. خو به یې ټایټ کو چې د سپارک خطره پکې نه وي. نو اوس به مونږ د دې نه سلوشن ټیپ وتاو کو.
سولوشن ټیپ په داسې طریقه تاو کړو چې د دې ټانکې یو بل سره ونه لګي. نو د دې نه بعد به مونږ دې سره یو داسې څیز ولګو چې آیا د تار باندې زور نه راځي چې دا ټانکي واپس نه کولاویږي. د دې لپاره مونږ سره دا یو پایپ دی، دا به مونږ په دې پورې ښه په طریقه باندې ولګو. نو چې دا بالکل د مخکنو په شان شي، دا به ښه په طریقه باندې ولګو. دا به ښه په طریقه باندې دې نه سولوشن ټیپ تاو کړو. نو دا تاسو ګورئ، دا تار که اوس هر څومره راښکلي کېږي نو ټانکې ته به نقصان نه رسي. نو دا تاسو ګورئ زموږ راډ مکمل او تیار شو. یعنې په دې طریقه باندې هغه راډونه تاسو دوباره ریپیر کولی شئ چې کوم د ریپیر کېدو قابل نه وي، مطلب خلک یې ورتاو کړي، تاسو هغه دوباره ریپیر کولی شئ. نو امید کوو چې تاسو به د اوبو د راډ د ریپیرینګ باره کې زده کړي وي. ویډیو هم خوښ شوی نور ملګرو سره شیر کړئ چې نور ملګرو ته دې نه فایده ورسي. زموږ الیکټریک اینډ بزنس 24 چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن بټن ضرور ووهئ چې زموږ د ملګرتیا دغه شان جاري وي. د الله په امان.